دا تاسو ګورئ کنه جی نن تقریبا یو غنټه باران شو او ختیز باران شو. معمولی باران کې خو پته نه لګي، خو چې اتیز باران وشي د نوخار کپورې نوخار دی او کښته نوخار دی نو د دوانو نوخارونو دا د دې نه تالابونه جوړ شي، هرې کوڅې نه تالاب جوړ شي، هر کور ته اوبه ننوځي. او که جي ټي روډ دی مردان جي ټي روډ هغې نه هم تالاب جوړ شي. وختي زه تلمه لاړم حاجي ما د ټولې علاقې دوره وکړه. دا تاسو ته به زه په سکرین هم څه علاقې وښیم نو زړه مې خفه شو. په خټ کلي کې هم دغه صورتحال و، په امانګړ کې هم دغه اوبه د دنیا یو خوا بل خوا ولاړې وې، او په نوشهره کلا کې خو هره کوڅه کې دومره اوبه وې چې خلق ګرځېدی نه شو. بل دلته جي دا نوی پل چې کم جوړ دی نو په نوي پل باندې خو ګاډو ته هم پته نه لګېده چې اوبه کم ځای دي او چې پیدل کم خلق روان وو که نه جي نو هغې باندې د هغې د وجې نه دا ګاډی چې به تېرېدو نو د هغه پیدل خلقو یې سرویس یې کړي دي. نو یو بد رد او یو خیري خلقو کولې ځکه چې هغه پل هغې نه د اوبو د وتو اړو انتظام نشته، لایټونه خو پرې مخکې نه نشته او د اوبو وتو انتظام ترې نه نشته، او بل هغه ناست دی نو چې کم د هغې د هغه پیپونو لیولو نو هغې نه خو یو سپک یو لیش هغه کېناستو نو چې باران وشي نو هغې باندې بیا تر څو ګنټو پورې هغه اوبه ولاړې تر هغې پورې چې دومره ګاډي پې تېر شي چې هغه اوبه یو خوا بل خوا ونلي. بل دقه پل نه بیا دا دننه د روونو کې ځي نو دا خطرناک هم دی. د اوبو د ښکته تګ په دې پیلرو کې او په دې جوړونو کې ورتلل دا هم خطرناکې دي. نو موږ روان وو او ما کتل چې په دې ډېر ښو خلقو باندې د دغه پل باندې چې تېرېدل په هغې باندې سپینې سپینې کپړې صفا صفا کپړې به یې اچولې وه. ګاډي والا غریب ته به هم دا پته نه لګېده چې مخکې اوبه دي، خو چې تېر به شو یو کرش به یې وکړو نو داسې سپری به یې پرې وکړو، داسې سرویس به یې وله وکړو چې هغه غریب به بیا د ګرځېدو هم نو دومره تیزې اوبه به پرې ورغی. نو ډېر انتهایي ناقص کار په نوخار کې شوی دی او د نوخار هره کوڅه هم بیا تالاب و. دا د کارپوریشن کالونۍ سره فوجي کالونۍ سره د نوخار هاوس ته مخامخ بیا دې خوا د هسپتال سره ټول هر ځای کې اوبه ولاړې وې. وجه څه ده جي؟ وجه څه زمونږ د دې خلقو ده او څه د انتظامیې ده. د صفایي برای نام صفایي کېږي او که خلق دي نو هغه چې کوم ګن مخصوص ځای جوړ دی که نه جي هلته کې هغوی ګن نه وړي. د کور مخې ته د ګن نه ډک شاپینګ بیګ چې اکثر پکې پلاستیکي وي او بیا چې صفایي کېږي نو زمونږ نوټس کې دا هم راغلي چې پکې بسترې او بالښتونه هم راوتي دي. نو دا اوس بالښتونه غورځول دغې کې بسترې غورځول دغې کې مالوت غورځول بیا دې کې دومره غټې غټې د پلاستیکو بورې غورځولو خو بیا همدا نتیجه به راوځي. دا اوبه خو بیا ستاسو کورونو ته هم ورننوځي، دا اوبه خو بیا ستا کارپېټ هم تباه کوي، فرنیچر دې هم تباه کوي. نو زه به نوخاریانو ته یو مشوره دا ورکړم چې هره ګلۍ کې د ګن دپاره یو مخصوص مقام جوړ دی، هلته کې ګاډي میخې شوي دي او هغې ګاډو کې دا ګن کم از کم دا دویمه ورځ باندې درېیمه ورځ باندې نو د کور مخې ته که غورځئ او په نالۍ کې غورځئ او د هغې په ځای هغه ځای ته ورسي نو مسله خو پوره حل نشي، خو ډېر زیات حده پورې به دا کمی راشي. نو بیا که دغه ځای نه دی نه صفا کوي نو بیا انتظامیه به مونږ ذمه داره ټهراو وایي به چې دا د ذمه دار انتظامیې کار دی. بل چیز د مشرانو ته یو ریکویسټ کوم، دا نوخار اوس ماسټر انجینیرینګ غواړي. یاره جي دا د 100 کالو چې کوم ډرینیج سیسټم دی که نه او اکه نالې دي او هغې کې بار بار پلسترې او مغه نالو کې بله نالې جوړولو سره که مخکې یو ناله یو ګز وه نو هغه اوس دې ته را رسېدلې ده چې 2 فوټه جوړه شوې ده او آبادۍ زیات شوی دی. کوم ځای کې چې یو عام پټی به آبادۍ نو هلته به اوبه اسانې وتې، هلته پلازې جوړې شوې. نو تاسو سوچ وکئ چې یو ځای کې یو کس اوسېدو یو چتو او ګیر چاپېره به ترېنه ولیم وي نالې به وي او آبادۍ به نو هلته خو بیا اوبه نه ودرېدې. اوبه خو دې ټایم کې ودرېږي چې ستا پلازه جوړه شوه، په یو کور کې 10 کورونه جوړ شو، بیا هغې کې 10 ګټرې جوړې شوې، ورکې منهولونه جوړ شو. نو ظاهره خبره د هغې کې ګندم جمع کېږي او هغې کې بیا اوبه هم زیاتې راځي. نو د هغې لپاره د ټولو نه ضروري کار چې دی نو د نوخار د دننه ګلو کې خو جي دا بلکل د کم روډونه دي څنګه چې په پبو کې د روډ لاندې یو پوره نهري سیسټم غوندې جوړ دی او ځای په ځای ورته بیا ځای نه کولو ساتلي چې هغې نه کال په کال ګند راوباسي. نو تر کومې چې دا سیسټم داسې نه جوړ شوی او د دریای کابل ته یې نه راغورځولی په اربونو کربونو روپیو لګېدې خو نوخار همغه شانتې دی. نو زړه مو په دې هم خفه شي او په دې هم بیا خفه شي چې خلق هم پکې دلچسپي نه لي. نو وایي څه جرنده خراب او نن به دا ووایم چې څه جرنده خراب او څه دانې نو دواړو له پکې کردار پکار دی. او دا نوخاریان چې زه په تکلیف کې ووینم نو زړه مې خفه شي. یاره جي کوم وطن کې چې
د خپل لاندې سونه وي او معدنیاتي اوبه وي وسایلي سرسبز و شاداب غرونه نهري نظامي او ښه لوی سیند دي بیا پکې ټوریزم سپاټونه او دومره ښه انفراسټرکچر دپاره ځای نه دي او پارکونه اکثر چې دغه شو پرایویټ خو پکې یو څو جوړ شو خو چې کوم سرکاري غټ غټ پارکونه نو هغه ویجاړ شو هغه ولوټلی شو هغه تباه شو نو زړه مو خفه شي خو دا مضبوط نوښارې دا دومره کمزوری شو دا دومره کمزوري خو نو د نوښار دا شملور د نوښار دا مټور ځوانان دا شملور مشران دا هنرمند مشران او دا ډېر تکړه مشران دا ډېر خلور مشران دا خو موږ داسې نو لیدلي نوښار خو ډېر لوی تاریخ لري د نوښار خو ډېر زوړ تاریخ دی او نوښار خو ډېر اهم کردار دی او دلته خو ډېر لوی لوی خلک اوسېدلي دي نو نوښار به بیا هغه نوښار جوړولو دپاره به دا مشران هم خپل کردار ادا کوي دی به راپاسي او دا ځوانان به هم ځان راویښوي ډېره زیاته خودغرضي به پرېږدي او اجتماعي مفادو دپاره به خپل ذاتي مفاد قربانوي نو راتلونکي نسل ته به یو ډېر ښایسته او ډېر روښانه ترقي یافته ښایسته نوښار ورکړي ځکه چې نوښار ډېر ښایسته دی زه چې ګورم د دې نظامپور د غرونو نه کالاباغ د غرونو نه راوالې او بیا دا د خیر آباد باندې راتېرېږي او د خیر آباد کې د شنې او خړې اوبه میلاویږي د تاریخي ریلوې سټیشن تاریخي پل او د شنه وادی کې د اوبه روانې دومره د ټوریزم لحاظ سره دومره ښایسته سپاټ دا خو په دې ټوله صوبه کې چا سره نشته دومره ښایسته سیند دا چا سره هم نشته خو لږه توجه غواړي لږه صفایي غواړي لږ انویسټمنټ غواړي او حکومت له او ټوریزم ډپارټمنټ له ترجیحي بنیادونو باندې په دې باندې پیسې لګونه غواړي او تحصیلونو له پکې کردار ادا کونه غواړي نو زما په خیال چې بیا به دلته د ټول صوبې نه او د ټول پاکستان نه ټورسټ راځي ځکه چې دلته ډېر ښایسته ښایسته غریزي علاقې دي دا ګلیات شرمۍ خو که دې ته توجه ورکړې شوه دې ته اجتماعي سوچ باندې وکتی شول دا ډېر اهم ځایونه دي دلته ډېر اهم زیارت دي دلته مذهبي اعتبار سره که موږ ووایو نو دلته مذهبي ټوریزم دی د مذهبي ټوریزم دا ډېر لوی سپاټ دی دا زیارتونه دا دومره ځایونه دا چا سره دي دا چراټ دی پکې دي دلته کې د دې چراټ نه چې داسې روان شو نو تر کوواټ هغه نظامپور طرف نه چې کوواټ بارډر دی دا ټول غرونه دي او شنه دي او د معدنیاتو نه هم ډک دي نو توجه کول ورکړې شوه بدقسمتۍ سره دې ته په هغه نظر نه دي کتی شوي هغه شانتې توجه نه ده ورکړې ځکه چې خلک ذاتي مفاداتو دپاره ذاتي کارونو دپاره منډه وي او اجتماعي مفاد چې ني نو بیا د نوښار هم دقسې علي چې سکولونه رواني پارکونه رواني ستا د ځاخیلو پارک نه څه جوړ شو ته راشه د ډاک بیسود سکول خو دا داسې مثال زه پرې روزانه تېرېږم نو مثال همیشه ورکوم خو ستا هر یو سکول داسې شاه حسینو سکول ته لږ لاړ شئ که نه ویې ګورئ زه د مشرانو ته وایم لږ خو چکر ووهئ نو زه چې دا ګیله کوم او دا جذباتو کې راشو نو زړه مو درد کوي چې یاره دا ټول مشران په دې دفترو کې کېناستل او څوک هم د شاه حسینو سکول ته لا نړو چې د راتلونکو زموږ نسل دپاره موږ دغلته یو عالیشانه لیبارټري جوړه کړو زه ګیله به نه کوم چې ټول دا چې اوس موجوده کم مشران دي دی په دې دفترو کې کېناستل افسرانو ته راغل نو که مخکو ډاک بیسود ګورنمنټ های سکول نه جوړ کړی د موجوده لوښه جوړول پکار دی اوس زه د ډاک بیسود مشرانو ته وایم ما دلته ښه پوره یو کمپین شروع کړی دی او دا د دې نوښار دپاره د دې ډاک بیسود دپاره جي د ډاک بیسود دا سکول خو د دې ټول نوښار محکمه تعلیم دپاره زه کنځل ګڼم مړه په کولو چونتره باندې ماشومان په سوونو ناست یو سبق وایي دا د شرم خبره نه ده دا د دې ټول ډاک بیسود دپاره شرم نه دی دا د دې ټولې پبو دپاره شرم نه دی دا د دې ټولې محکمه تعلیم دپاره شرم نه دی نو دی له به کردار ادا کونه غواړي او دا الکان به اوس راوباسو په دې الکانو به یې جوړو هېڅ چاته د سفارشو کول ضرورت نشته دی دې لږ راویښ شي دا سکول به دا نوجوانان دا ځوانان دا شملور دا مشران دا میندې خویندې د دی په کوشش جوړېږي